الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم صدقت يا رب العالمين. دینا اوس بشارت شروع شو او مؤمنانو ته بشارت ته خوشخبری ده. الله رب العزت فرمای هر چې جهنميانو مخکې تیر شو دای د پر مختلف قسم عذابونه ذکر شو. اوس الله رب العزت د جنت والا تذکرہ کوي. د جنت والا کم خلق دین الله فرمای ان المتقین یقینا دا متقیان دا نیکان دا مسلمانان فی جنات دا په جنتونو کې وي و نعیم او په خوشحالو کې به وي په نعمتونو او خوشحالو کې به وي دا جنت والا. فکیهین بما آتاهم او دی به سوي دی به متلذذ وي خوند اغستون کې به وي او یا چې دې سبب وي په مزو کې به وي بما په سبب د هغې آتاهم چې ورکړي دي الله رب العزت دیو ته. الله فرمای یقینا دا متقیان په جنت او نعمتونو کې وي او دکا فکیهین بما آتاهم الله وی چې دی به متلذذ وي خوند اغستون کې به وي مزه اغستون کې به وي په سبب د هغې بما آتاهم په سبب د هغې چې ورکړي دی الله رب العزت دیو ته چې ورکړي دیو ته ربهم رب د دیو ووقاهم او محفوظ کړي دي دیو لره ساتلی دي دوی ربهم رب د دیو عذاب الجحیم د عذاب د اور شغل وهون کونه هغه عذاب چې هغه ګرم دی او اور شغلی وهي د هغه عذاب نه الله رب العزت دی محفوظ ساتلی دي. الله یې موږ محفوظ کړي. الله فرمای وی الله ورته جنت کې وی او قال لهم وبل شدیو ته کلو خره واشربو اسکل کوي حنیجا پمزو سرا یا حنی څه ته ویل شي ګبین یعنی ډیر خوږ یعنی چې کوم شي په سړی باندې ډیر زیات خوږ لګي ډیر خوندور وي او ډیر زر هضمیدونکي وي. الله رب العزت ورته فرمای کلو خره واشربو اسکل کوي حنیجا او ډیر زر هضمیدونکي یا ډیر په خوشحالو سره بما کنتم په سبب د هغې تعملون چې تاسو عمل کړی دی په سبب د هغې چې کوم عمل هم کړی نه تاسو ته چې نن دا ښکلې خوراکونه میلاویږي د جنت دا نعمتونه درته میلاویږي دا ځکه چې تاسو عمل د نیکۍ کړی دی. الله دې توفیق راکړي. اللہ فرمائی متقیین یقینا تکیه لګونکي به یې په حال کون د دې کې چې تکیه لګونکي به وي علی سرور تختونو باندې مصفوفه قطارن در قطار داسې تختونه به وي چې قطار پسې قطار به وي صفونو پسې صفونه به وي. نو ګوره الله رب العزت انسان چې کوم دی د په محاوره کې د سره خبرې کوي چې دا انسان نورم رغبت پیدا شي د جنت طرف ته د نورم زړه راوچت شي دغې طرف ته ځان د اور نه بچ کی. نو الله رب العزت دې موږ د اور نه بچ کی. د دې وجه الله فرمای متقین تکیه لګونکي به وي علی سرور په تختونو باندې مصفوفه قطار اندر قطار صفونو پسې صفونه وزوجناهم او ملګري به کو دیو لره په نکاح باندې به ورکو دیو لره او جوړه به وګرځو دیو لره بحور هغه څه شي خالص حسن والا عین څه شي غټو سترګو والا. الله رب العزت فرمایي چې خوراکونه به هم دغه ورکو په تختونو باندې به هم ناسي او بیبیانې به والله چې دې داسې وګرځو چې خالص حسن به وي حسن کې به ملاوټ نه وي اخوا دېخوا به نه وي خالص حسن به وي چې انسان ورته ګوري نو د هغې حسن ته به حیرانېږي. بل عین غټ سترګو والا به وي. الله رب العزت فرمایي نو ای حوره عینا ودرېدو والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی واتبعتهم او تابعداري کړې ده د دوی ذریتهم اولاد د دوی بی ایمان په حالت بی ایمان په ایمان سره. الله رب العزت فرمایي هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی
او د دې تابعداري کړې ده د چا ذریتهم اولاد د دوی به ایمانن په ایمان کې دی ایمان راوړی دی نو بچو یې ایمان راوړی دی هغه په دغه خبره باندې استقامت اختیار کړی دی نو الله وی الحقنا بهم یوزه بکلو هغوی لره دو سره یوه معنا دویمه معنا بله علماء کرام کوي چې د دې ذریت نه مراد صرف اولاد نه راځي د دې نه مراد مور او پلار ته دا کله راځي کېدی شي نو بیا به داسې معنا راشي چې الله رب العزت فرمای چې دا تاسو که بچیان درنه مخکې شو هغې د نیکۍ کار وکړو نو دا مور او پلار به راواخلو دا به د بچیانو سره په جنت کې درجه کې برابر نو د دې وجه والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی واتبعتهم او تابعداري کړې د دوی نو خالص چې ایمان راوړی دی او هغه کسانو چې د دوی تابعداري کړې ده ذریتهم چې اولاد د دوی دی به ایمان په ایمان کې مالک دعا نه غواړی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم به غوښتله اللهم اجعلنا منهم و یا الله موږ هم د دغې نه وګرځوه نو موږ هم سوال کوو تهجدو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه لوستل او بیا به پکې په فرایضو کې نه په تهجدو کې په منځ کې به پکې دا دعا هم بیا غوښتله اللهم اجعلنا منهم خدایه پاکه موږ هم د دې خلکو نه وګرځوه نو د دې وجې چې کله قرآن پاک کې د دعا ځای راشي د جنت تذکره راشي نو الله نه سوال کوه په دې کې سوالونه قبلیږي علما کرام فرمایي نو ته سوال کوه چې خدای پاکه موږ د دې نه وګرځوه او چې کوم ځای کې د جهنم تذکره راشي نو وایي خدای پاکه موږ د دې نه بچ کا موږ د دې نه بچ کا نو تاسو د اواز لږ رخل ګرانی خو خیر دی امین پې وایي نو الله به لاره اسانوي والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی واتبعتهم او تابعداري کړې د دوی ذریتهم اولادو د دوی بې ایمان په ایمان سره نو معلومه دا شوه چې صرف دا نه کېږي چې ته وایې چې ځان له دې زمونځ کوم اولاد دې زمانه کې نه الله وایي چې اولاد یې تابعداري کړې مطلب دا دی چې اولاد به هم راسمول غواړي دې لارې ته د ځان چې څنګه غم کې نو الله وایي قو انفسکم و اهلیکم نارا دکه شان به د خپل اهل او اولاد چې دی فکر او غم کې نو الله رب العزت تر له توفیق راکړي اوس په موږ باندې د بل غم فکر دومره را سوار وي چې بل ته ګوته نیسو بلکې چې دینو بلا نقصانات رو باسو او په خپل ځان کې راته نقصان بیهی نه ښکاري وایي اوس د عرش مولا نه راکوشم دارې په خپل بچي کې راته نقصان بیهی نه ښکاري په خپل کور کې راته بې پردګي بیهی نه ښکاري په خپل کور کې راته د اسلام خلاف کار بیهی نه ښکاري او په بل کې راته ډېر ښه ښکاري نو داسې نه دي کور پکار الله هم د دې حالت نه بچ کړي ذریتهم بی ایمان الله وی الحقنا بهم پیوس بیکم د دیو سره نو ګوره چې دغه بچی دی ستا مثال په تور یو مثال واخله حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم بنده قرآن پاک یاد کو حلال وګڼل حرام وګڼل نو قیامت کې به الله رب العزت د دې مور او پلار دا تاج ور پسر کی دا تاج رڼا به دومره زیاتای چې دا نور نه به زیاتای وای که دا تاج ستاسو په کور کې نو ستاسو څه ګمان دی بیا بل حدیث کې راځي وای لس کسبه چې دی هغه چې په هغې د جهنم فیصله شوي هغه به چې دی د هغې سپارش به کوي نو دا یو بچی دی ستا یا یو کشر دی ستا یا یو طالب علم دی دی صرف د ځان دپاره قرآن نه زده کوي دی ستا دپاره قرآن زده کوي ستا ذریعه نجات ګرځي دا خو که ته ورته سوچ وکړي اوس چې ستا ذهن صرف په 10 روپو کې نښتی دی په 20 کې نښتی دی په 30 کې نښتی دی اخوا ته سوچ نه کې صرف نوکری کې نښتی دی صرف چې دی بس ستا مخې ته به یو ټیبل پروت وي او ستا ته به کرسۍ پرته وي او په دغه کې نښتی دی نو بیا دغه څیزونو څوک سوچ نه کوي اگر که دغه نوکري تا ته نه میلاویږي اگر که دغه مراعات تا ته نه میلاوي ولې د دغه اختیار هم الله رب العزت سره دی نو بیا هم ته وایې چې نه بس صرف دی له منډه تړلو نه هغې له هم پکار دی چې هغه ستا حقیقي نجات دی الله دې توفیق راکړي ذریتهم الله فرمایي الحقنا بهم یوزیبکم فیوسبکم د دیو سره ذریتهم دغه اولاد د دیو وما علتناهم الله وی وما نقصناهم او من کموال نه کو من عملهم د عمل د دیونه من عمل د دیونه کموال نه کو دغه یو حافظ قرآن دی یو عالم دی یو مجاهد دی په دې کې چې دې څوکي
دا کسان چې ناوخته راشي که هم د ترجمې والا خو بیا هم دغه دي خو چې هر څه دی خو څه نه هغه نور نه خو موږ تپوسونه کوو نو چې داسې بره ښیي نو ما ته داسې په ترس ترس ووایي چې ده راته خیال شته که نشته وما علتناهم او زمونږ دا چې داسې تختې نو دا داسې په هغه داسې دا او دس په ځای باندې تختې زمونږ چې کوم ملګري نور چې تختې هغه خاص هم تختې سترګې کلکې دي خو څوک داسې په ترس ترس تختې او څوک چې هغلته پیزار اچي هم شاته نه ګوري اخوا یې مخې پیزار اچي وما علتناهم من عملهم الله وما نقصناهم ومن نکمو من عملهم د عمل د دیونه من شيء هیڅ وجه داره چې تاسو خپلم د خپل بچونه تاسو نه کوي چې لکه ټول ورځ د خوب کو نه راشه اوس قرآن ته کې نه کنه لګو ټول ورځ د خوب کو د ماسپهین د موس پکې چرته لاړ ټول ورځ یو ځای بل ځای وګرځي د دنیا کارونه دی راشه قرآن ته پکې لګ نه کنه ولې بیا په شان کې کمی راځي بیا چې د لګران کاری وما علتناهم ومن کموال نکو من عملهم د عمل د دیونه من شيء چې ستا پوس ما کولو سته دغه شان تاسو کولو نو بیا به کې سړی رسمو وما علتناهم ومن کموال نکو من عملهم د عمل د دیونه من شيء د هیڅ کل امرئ الله رب العزت فرمای هر بندا بما په سبب د هغه کسب چې کم کسب یې کړی دی رهینون غاڼه دی الله رب العزت فرمای د پښتو لفظ دی وی هر یو کس چې په سبب د خپل عمل دی غاڼه دی نو څوک په جنت کې غاڼه دی عمل یې کړی دی بس الله کې الله رب العزت دی غاڼه کو بس جنت یې شو او څوک په دوزخ کې د خپل عمل په سبب باندې څه شي دی غاڼه دی الله رب العزت دې موږ بچ کی د دوزخ نه الله فرمای وامددناهم او زیاتو بدیو لرا بفاکهتن سو میوی ولحم او غوخی مما د هغه نه یشتهون چې دی اشتها لري چې دی خوخوي وګوره الله دغه شان مبهم پر خود ولی چا به د مرغې غوخه خوخی د چا به چې نو مثال په تور د یوسف خوخی د چا به د بل څه خوخی نو د دې وجه الله رب العزت دغه شان پر خود الله رب العزت مبهم خبره پر خود نو الله وی وامددناهم او زیاتو بدیو لرا امداد بکو د دیو لرا آتیناهم ورکو بدیو لرا بفاکهتن سو میوی ولحم او غوها مما د هغه نه یشتهون چې دی خوخوي یتنازعون تنازع حاصل کیول شي مقابله ته جګړه ته خودل ته مراد دی الله وی یتنازعون وار پوار فیها په دغه جنت کې کا سند کوي بدی جامونه یا راخلی بډک جامونه نو مونږ خو جام د کاس دی ته وای جام مونږ دی ته وای چې بس کندول وی وغیرہ به ته مونږ جام وایو او عرب کاس دی ته وای جام دی ته وای چې کله خډک شي مکمل د شراب نو دی ته کاس وای نو الله رب العزت فرمایي یتنازعون فیها ګرځولی بشي په دیو باندې بار بار به پراتاویږي کاس انداز شي جام د شراب ډک او یا چې داسي وایا چې وار په وار به چې په جنت کې دي سکیږي د شراب د جام په ډک ګرځولی شي یا را دي دغه جام لرا نو اوس یا چې عامه معنی واخلي دی با مثال په تور څنګه چې ملګری د یو بل سره چې د خوشتبي کوي ملګرتیا کې اکثر سامان ډيري ایو سبل سړيري خدای یو بل نه چې سراوالي هغه تختی را تختی نو دک شاندي به د یو بل سره خوشتبي کوي د یو بل نه بجامونه اخلي را اخلي نو الله رب العزت فرمایي هغه بداسي شراب وي لا لغن فيها چې پای کې به بهوشي نه وي ولا تاثیم او ګناه به پکې نه وي دغه شرابو کې به بهوشي نه او ګناه به پکې نه ښه نو د دنیا غنم دی الله بچ کی الله براله دغه بیا زه وګرځي الله دې را نصیب کی الله فرمای ويطوف عليهم او ډیر بغرزي په دیو باندې یاداسي وایا ويخدم عليهم او خدمت بکوي د دیو غلمان سشي اي خدام شبان خادمان بوي او نوجوانان بوي ینګ نوجوانان بوي غلمان ینګ نوجوانان بوي خادمان د دوی الله رب العزت فرمای او ګرځي په دیو باندې خدمت بکوي د دیو غلمان سشي خادمان نوجوانان چې لهم چې دا بوم د دوی او دا به دومره خولي په حایس کې کأنهم گویا کې دی لؤلؤن ملغلر دی مکنون پاغه پردو کې پټکړې شوی نو ملغلر وي اسم خولي هغه باندې چې دا یو سبل سدوړي مونږ ډیر کار نه ور کوي او چې بیا هغه بالکل پاغه پردو کې پټي بالکل بیا بالکل چې شي هغه چې پټي په صدف پاغه خپل هغه صدف کې چې دی پټي نو بیا ډیر خوندوري نو الله رب العزت فرمای داسې بده دی حسن ویخه خدا بستا خادمان وی صرف خان بستا خدمتگار وي
واقبل بعضهم او مخبکلی بعضی علی بعض بعضو ته نږدې بشي بعضی بعضو ته دا ملګری دا خاندانونه نو داسې نه ده چې جنت کې ګوره خاندان نه یوځای کېږي ملګري نه یوځای کېږي ما درته ونوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوال کو اللهم اجعلنا منهم خدای موږ د دغې نه وګرځوه چې دا اولاد هم را سره یوځای شي وایي دا خپلې بیبیانې هم را سره یوځای شي او دا خپل ملګري هم را سره را یوځای شو دکه شان په جنت کې هم یوځای الله دې توفیق راکړي او باقاعده په دې روایات شته سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وغیرہ د نور صحابه چې باقاعده بازارونه بلګي د یو بل سره ملاقاتونه کیږي د دې ملګرو نو اوس خبره ستاره زما او ستاره چې مو تاسو نه سوال کو د دې لپاره الله دې توفیق راکړي د دې وجه وي ښا اے الله فرمایي واقبل بعضهم نو دانیکان به یو بل ته ملګری به یو بل ته رانږدې شي نږدې به شي بعضې په بعضو باندې یتساءلون د یو بل نه به تپوسونه شروع کي قالو بوای دي انا كنا یقینا موږ قبل وړاندې د دې نه فی اهلنا په خپل اهل کې مشفقین ډېر یریدونکي موږ به ډېر یریدو په دنیا کې به ډېر یریدو په خپل اهل او اولاد کې هلته به هم چې د دین خبره کوله که نه نو به په خلکو ډېره بده لګېدله هلته به د خدای نه هم ډېر زیات یریدو چې خدای به دا جنت را نصیب کړي که نه دا خلک هم خو نه پرېږدي دا یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږده خبره ده که چېرته راله بیا به وکړو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش کړو چې ماله څوک لور راکړي نو د شکله ډېر زیات تک تورو ډېر زیات تک تورو او هېڅ شی نو په بدن یې صرف لنګ و د هغې نه علاوه هېڅ هم ورسره نه هېڅ هم ورسره نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویزه پلانکي له لاړ شه چې هغه ته ووایه یا د مکې غټ سوداګرو نو هغه چې لاړ غله دروازې ورله وډبوله چې هغه داسې وکتو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم له څه ویلي هغه ورته چې وی ښه وی زی رالیږم وی تی رالیږلی یا لړ بیبي ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو صحابي رالیږلی دی زما خو په دې څه کار نشته خو زموږ لور به ورسره وخت تېر کړي که نه نو رسول دې صحابي ته وی چې زه ته لاړ شه او زه درځم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوږده خبره ده ما ورته وي بلا شي پکې پرېښودله نو دې ځان سره وایي دا صحابي چې ما خو ویلي که نه چې ما له څوک لور نه راکوي ما خو ویلي چې ما سره څوک رشته کول نه غواړي ما سره څوک خوراک هم کول نه غواړي ځکه دې د شکل نه ظاهرا داسې ډېر تور وغیره نور هم پکې ظاهرا شکل کې خامې وي بعضې نو چې کله روان شه هغه لورې خبرې اورېدې نو لورې درد نه وایي رامنډې کړې دې پلار ته وایي یا وایي پلاره وایي ده ته مه ګوره وایي دی چې چا رالیږلې دی هغه ته وګوره لور ورته خپله وایي ده ته مه ګوره دی چې چا رالیږلې دی هغه ته وګوره دا بعضې خلک چې دا ډېر بېستر وي دی بچې دی د یو ماشوم د وجې دې ته به نه ګوره لکه پلار ته یې وګوره تره ته یې وګوره بل ته وګوره چې هغه په کم مقام ولاړ دی یا ته دغه ماشوم ته یا هسې بې سبون خلي ته بل از مې کته په تور کې یو جومات کې یعنی ډېر زیاتې هم نه پکار هغه ماشومان داسې په کتار دي نو هغه امام یې لګیا دی هغه ځان ریل ګاډي جوړ کړه ماشومان ځان سره داسې تاووي دا کیسه خو لږه ګرانه چې اوس دا چل شروع خو لکه خبره داسې ده نو هغې نه غوسه شته نه نشته دلته معمولي ماشوم دی خوا دې خوا وکړي نو یو هم پرې سترګې را تیزې کړي بل هم پرې را تیزې کړي هلکه ټوله خپله ګپ لګو ټوله سپکې غیبت کوو ټوله سپکې چغې وو په جومات کې مناسب نه دي جګړې پکې کوو مناسب په هغې څه نه او ماشوم چې تربیت اخلي د دې ځای نه نو هغه ته سترګې برند دي الله دې معافي وکړي نو خبره داسې ده چې هغه ورته وایي چا ته وګوره وایي هغه شخصیت ته وګوره چې چا رالیږلي خیر اوږده خبره د هغې ورسره رضا شوي زه لور درکوم خو چې کله یې سامان اخېسته د جهاد اعلان شي دې لاړ به سر چې پرېښودو جهاد ته لاړ هلته یې جهاد کو په هغې کې زخمي شو شهید کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سر راوچت کړ په خپله غېږه مبارکه کې ایښی دی نو دې ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما به جنت ځان ته پرېږدي وایي ما به الله رب العزت ځان ته پرېږدي نو ګوره ما درته وي که نو یارېدل به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جړل ورله وایي سترګو نه یې اوښکې تلي وایي تا به الله هم پرېږدي تا له به الله حورې هم درکوي تا به جنت ته هم پرېږدي او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکې شو او مخ مبارک یې واړو نو صحابو ته بیا تپوس وکړو چې ستاسو خو د سترګو نه اوښکې روانې وې او بیا تاسو مسکې شوې نو ما هغه حورې ولیدلې چې هغې جامونه راغشتې و د ده طرف ته را روان
نو دی به یو بل ته وایي قالو انا کنا وایي به دی یقینا موږ هو قبلو وړاندې د دې نه فی اهلنا په خپل اهل کې یا په دنیا کې مشفقین ډېر یریدونکي فمن الله بس احسان را باندې چا وکړو الله رب العزت بس یقینا احسان وکړو الله رب العزت علینا په چا باندې په موږ باندې نو په موږ باندې م الله احسان کړی دی اسلام یې را نصیب کړی دی الحمدلله په موږ م الله احسان کړی د رمضان د میاشتې را باندې راوستې ده په موږ م الله احسان کړی دی ډېر صحت را نصیب کړی دی ډېر صحت را نصیب کړی شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي هغه ډېر زیات سفر یې کړی ګلستان کې یو ځای وایي یو بیره داسې شوم چې په دې یعنې ما ته پیزار مې په خپو باندې نه و پیزار نه و دکه شان خپې بله مې سفر کو سیر و سیاحت یې ډېر کړی دی وی چې کله مې کو نو دا خپې مې چې دی یعنې خوږ شو وغیره نو ډېر افسوس راله راغی چې خدایه پاکه ګوره زما پیزار نشته وی چې لږ وړاندې لاړم نو یو کس مې ولیدو د هغه خپې کټ وی نو زر مې د خدای شکر ادا کړه چې خدایه پیزار مې نشته خو د خدای شکر د خپې خو مې سمې دي که د خدای شکر ادا کا عمر رضی الله تعالی عنہ په یو کس باندې تیرېدو نو هغه ډېر زیات ګډوډ و داسې خوږ و وغیره خپې مې هم داسې ګډې وډې وې نو هغه صحابه خپل کې وي یو بل ته چې دله به خدای دغه ورکړي څه نعمت ورکړي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویې ولې د ده متیازې په اسانه نه کېږي دا هم د خدای لوی نعمت دی چې چا متیازې بندي شي سبق دا اوس څو کاله شوي دي دې ځای مایارو کې یو خبره راغلې وه اوس هغه عالم نشته هغه پسې یو زنانه راوړې وه د فرسټ ایئر کې یعنې داخله وه د کویدن میدن کیسې یو بل چا پې تعویضونه کړو ډک و تش و د اسماتې دواړه یې ولله بند کړو او په هسپتالونو یې ګازونه یې وتې دي موږ سره وي موږ ولله څوک ټېسټونه هر څه صفا دي څه چل ورسره وکړو چې دا تشو د اسمان دې بند شي که تشو د اسمان دې بند وي بیا بسو عمر رضی الله تعالی عنہ دا نعمت نه لري او بیا ما دا د الله لوی نعمت را نصیب کړی دی چې هغه څه شی دی نعمت د اسلام دی الحمدلله الله دې استقامت را نصیب کړي نو د دې وجه وي فمن الله علینا او الله دې را باندې دا احسان وکړي الله دې دا فضل را نصیب کړي ان شاء الله چې الله اسلام را نصیب کړی دی الله دین را نصیب کړی دی الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان رهنما او رهبر را نصیب کړی دی نو دا ایمان عقیده به لرو کمزوري به وي خدا به ایمان او عقیده لرو چې ان شاء الله الله به دغه جنت هم را نصیب کړي ان شاء الله فمن الله یقینا الله احسان وکړو علینا په موږ باندې ووقانا او موږ لرې وساتو عذاب السموم د هغه عذاب نه چې هغه ګرم سیلې وي او ورتلونکي تیزه په مسام کې ګرم سیلې ګرم عذاب چې په مسام کې په تیزې سره ورتلونکي السموم هغه تیزه هوا هغه ګرم هوا چې هغه په دې مسام کې ورځي په تیزې سره نو الله رب العزت موږ د هغې نه بچ کړو انا کنا یقینا و موږ من قبل وړاندې د دې نه ندعوه چې اواز به م کوو چاته الله رب العزت ته دعا به م د چا نه غوښته د الله رب العزت نه اواز به م چاته کوو الله رب العزت ته انه یقینا دغه الله تعالی هو البر بر اصل کې خود دې معنی د خشکې ته ویلی شي صحرا ته ویلی شي داسې صحرا چې د هغې څه انتها نه وي نو الله رب العزت انه یقینا دغه الله تعالی هو یقینا دغه الله تعالی البر دا د نیکۍ بدله ورکوونکی دی داسې بدله ورکوونکی دی چې د هغې انتها نشته د هغې انتها نشته نو د دې وجې الله رب العزت نه به امید ساتو نو بېشکه الله رب العزت د نیکۍ بدله ورکوونکی دی الله ښه سلوک کوونکی دی الرحیم او رحم کوونکی دی الله رب العزت را باندې خپل رحم و کرم وکړي